په تیرو زمانو کې د بهلول دانا نام هر سړی اورېدلی دی. فرمایي چې دی د هارون رشید بادشاه په زمانې کې و. د نه کور لارو نه یې واده و، مطلب هر څه نه بیزار، دنیا نه بې خبر، او الله تعالی په عشق کې مست و. خلکو به دته لیونی ویله، خو ده به داسې قیمتي خبرې کولې چې هغه د هر چا ذهن ته نه ورتلی، مطلب هر سړی به د هغې مطلب ته نه رسېدو. او هارون رشید بادشاه خپلو نوکرانو ته تاکید کړی چې بهلول هر کله راځي، که زما د خوب ټیم وي، که ما د خوراک ټیم وي، او که ما د دربار ټیم وي، دلته به رکاوټ نه جوړېږو، دی به ما سره میلاو کوو، ځکه چې دی به ډېر کم راته د هارون رشید دربار ته. یو ورځ هارون رشید ناست او څه شی په سیب و یا وغیره او په یې چاړې باندې کټکاو چې دروازه وټکېدله او بهلول دانا و. نو چې کله ننوته راغی نو بهلول دانا د سره کېناستو او هارون رشید ورته وویله چې بهلوله دا چاړه واخله او ته خو په کلو باندې شورې هر جي ته ځې چې چېرته له جان نه کمکل سړی مینده کې نو دا چاړه هغه ته حواله کړه. هارون رشید بادشاه خو دته اشاره کوله چې مطلب تا نه کمکل په دې دنیا بل څوک نسته ده چې نه د کور سته نه د واده سته، بس په لږو ګورو باندې شورې. نو بهلول دانا چاړه واخیستله او جان سره یې سنباله کړله. څه ټیم نه پس هارون رشید بادشاه بیمار سو، تر دوره پورې چې د اخیري زرکدن ټیم راغی، دی مرګ ته نږدې سو. نو یو کس بهلول دانا مینده کړ او بهلول ته یې وویله چې بهلوله ډېر بې وفا وختلې چې کله د هارون رشید بادشاه وخت و، د دربار ټیم و، د بادشاهي ټیم و، دی مالدار و، دی طاقتور و، نو ته به د سره ملاقات کوو، د سره ملاقات چې میلاوېدلې، اوس چې دی په اخیري مرحلو باندې د مرګ ته نږدې ده او بیمار د ته د وکه پوښتنه نه کوې، ته خو ډېر بې وفا وختلې. نو بهلول دانا چې دا کیسه واورېدله په منډه باندې راغی او هارون رشید بادشاه دربار ته راغی. نو هارون رشید بادشاه ته ورته وویله چې بادشاه څنګه حال دی؟ نو ده ورته وویله چې بهلوله حال مه غواړه، زه یو په داسې سفر باندې روان یم چې ډېر عبرتناک سفر دی، ډېر لوی مزل دی، ډېر اوږد سفر دی، او داسې سفر دی چې هغه نه یو ورلاړ شي نو بیا راتلګه نشته ده. بهلوله زه د مرګ په اخري مرحلو چې بهلول دانا ورته وویله چې ای بادشاه سلامت، تا دغه سفر ته مخته جان ته چوره اوښان لږلې دي، چوره نوکران دې لږلې دي، چوره خلق ته لږلې دي چې تا ته هلته بندوبست وکړي د خوراک شاک د لارې حفاظت دپاره، چوره خیمې دې لږلې دي چې تا ته برابرې سي، چوره تختونه دې لږلې دي چې هلته ته آرام کوې. هارون رشید ته وویله بهلوله عجیبه سړی یې، زه درته وایم چې دا ډېر لوی اوږد سفر دی او څوک په دغه باندې سفر ته لاړ شي نو بیا راتلګ نشته، او دا سفر به سړی تنها کوي، دې ته هېڅ چا ضرورت نه وي، هېڅ سهارا دلته تا ته په کار نه درځي. نو بهلول ورته وویله چې تا د ده مطلب تا دغه سفر ته هېڅ تیاري نه ده کړې؟ دی ورته نه بهلوله ما دغه سفر ته هېڅوک نه دي لږلي. نو بهلول دانا هغه چاړه واخیستله او د لاس یې ورچېښله. ده ورته وویله چې ما ته دې دنیا چې تا نه بل کمکل نه کمینده. ورته ویله ولې بهلوله؟ ده ورته وویله چې بادشاه سلامت، تا به چې یو سفر کاوه 4 ورځو سفر به و، نو تا به 15 دن یا 10 دن مخکې دا خلک لږل
چل چې تاته خوراک شاک برابرو، تاته لارې حفاظت درکاو، تاته التجیان برابرول. اوس ته په خپله وایې چې بهلوله دا ډېر اوږد سفر ده او دې یو سفر ته چا سهارې ضرورت نشته ده او نه دې سفر ته څوک یې ورلاړ شي نو بیا راتلای شي او تا د دغې سفر دپاره هیڅ تیاری نه ده کړې، بغیر تیاری یې نو تا د ما په دې دنیا باندې تا نه کمکل سړی نه ولیدو. عزیزانو دوستانو، مونږ مرګ به راځي، مرګ واقع ده، کل نفس ذائقة الموت. الله تعالی قرآن چې فرمایي چې هر جاندار به د مرګ والا ذایقه چکي، څوک په نن مري څوک په سبا مري، هر سړي وخت چې کله پوره کېږي نو دی به مري. نو پکار ده چې موږ اوس نه توبه وکړو، ځکه چې اوس سانس پته نه لګي چې تا اوس ساه واخیستله بله ساه به واخلې که نه. او که ته په داسې حالت چې مړ سلې چې ته ګناه چې ګرفتار یې نو الله مو دې معاف کړي. دا ډېره د عبرت خبره ده. الله دې زمونږ ګناهونه معاف کړي، الله مو دې بدو کارو نه منې کړي او الله مو دې نیکو کارو ته مخ کړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.